أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب درود شریف ہوئے اللهم صل على محمد كما صليت اللهم بارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مخکې آیتونو کې بیان د منکرینو او د مکذبینو د آیتونو کې د هغوی وعید او عذاب ذکر کوي. الله فرمایي وما ينظر هؤلاء انتظار نه کوي دا کسان الا صيحة واحده مگر د یوې چغې ما لها بیا بنوی دی لرا من فواق توقف ما لها نبوی دی لرا من فواق واپسی رجوع فواق اصل کې د دوو ساروی د لوشلو په منځ کې چې کومه فاصله دی لوي یعنی لکشان واپسی بم نه وقالو دوی وی ربنا رب زمونگا عجل لنا قطنا جلتی سر راولی مونتا قطنا حسابنا حساب حساب زمونگا قبل یوم الحساب مخی دو رزی د حساب نچ قیامت تے قیامت نمخ کی زمونگا عذاب مونگ لراولا اصبر علی ما یقولون صبر کوا پاغ سچ دوی وائی وذکر عبدنا داود یاد کا بندہ زمونگا داود علیہ السلام زل ایدی چخاوند طاقتو انہو اواب یقیناً دے خرجو کی دن کے او اللہ لرا انا سخرنا یقینا منگا تابیدار کڑیو الجبال غرنا معود دسرا یسبحنا چی تسبیح ویلی بالعشی والاشراق و بیگاو سبا کی غرنا باور سر تسبیح ویلی دا غرنا تسبیح سنگوا دا بلسان الحال نوا بلکہ بلسان الخال وا څنګه د دوی سره لایق ده اوریدل کېده با امام قرطبي وایي صحیح قول دار چې دا تسبیح مقالی وا په قول داسې قول چې د دوی سره څنګه مناسب والطير محشورا وسخرنا الطير مونږ تابعدار کړي و مرغان محشورا مجموعه لو جمشوی بودتا د وجه د تسبینا کل له دا ټول دلرا اواب رجوع کی دن کی و الله تا کل له معنا کل لاجل تسبیحه اواب ټول د وجه د تسبیح د دنا رجوع کی دن کی و خدایتا وشددنا ملکه وقوینا ملکه مونږ مضبوط کړي وا بادشاہي ددا واتیناه الحکمت مونږ ور کړو حکمت زبور یا علم شریعت حکمت نه یا زبور مراد دی یا علم شریعت وفصل الخطاب او خطاب مفصول ور کړو دا سي خطاب چې په جدائی راولي په مابین د حق او د باطل فصل الخطاب اصل کې دسه ده والخطاب الفصل خطاب موصوف الفصل صفت دار قبله د اضافت د صفت نه موصوف تا
اعتراض جاری دی کی چې دا خو بیا فصل خو مصدر دی دا څنګه حمل شه په خطاب جواب دار فصل په معنا د فاصل سره یا فصل په معنا د مفصول سره یا فصل په خپل معنا مبالغتن حمل شوی لکه زیتون عدل فصل الخطاب یعنی ها خطاب چې جدائی را وستون کې دی یا ها خطاب چې جدائی را وستل کړل شوی دی یا ها خطاب چې جدائی دا د دین علم القضاء مراد دی فیصلو علم بعضی وی اما بعد تی مراد دی ځکه وهو اول من قال اما بعد داود علیہ السلام اولنه هغه سره دی چې اما بعد ویل دی نو فصل الخطاب نه مراد اما بعد ځکه دا خطاب کې جدائی د خطبه او د بیان په منځ کې راوړي اوس یو واقعه ذکر کړي داود علیہ السلام با عبادت ته یو کمره مخصوصه کړي واقع کې وو څوک باندې وتل هغه ټیم کې د آرام ټیم کې زیاده عبادت دو کسان ورلا دا خو ملکی دی خدای نه پیژني د توي زمونږه فیصله وکا لانجم د جګړه هلته خوای یو ورته وای د یو کم سل غړي دي او زما یو غړا او د راولګي د ما ته وای داستا یو مال راک او په خبرو کې را باندې غالب بس دا یو را باندې رانه واخیستنه دا څنګه چل د ابل نه خبره نه دا اورېدلې چې رښتیا داسې وای ډارې کې فیصله وکړه چې د خډیر زیاته کړي او شریکان یو په بل زیاته کوي او د بتا زیاته بس هغه ته لاړ هغه ورته وای مونږ ملکی وو درنه لاړو جګړه نه دا کړې مقصد داو دته تنبیه ورکړې شو د خدای ته په سجده پرې وته چې مان خو خطا وش خطا څنګه ذلت او لغزش وش چې د یو خبره وره د بل نه دا ورېدلې فیصله وکړه او فیصله چې کې خود دواړو خبره باورې کا هر څنګه چې نه د دواړو خبره باورې دانه چې یو خبره وره هغه د پریاد وکړ ډایرکټ په فیصله وشړي بیا کار خراب پس یا یو درته وجاړي چې په ما ډېر ظلم شو ته سم غوسه شي ابل نه ته وګوره جاړي به ظالم وي اکثر داسې ورونه یو وجاړي نه چې وی جړل پوي چې دا ظالم دی ځکه یوسف علیه السلام ورونه وکړه وجاو اباو میشان یبکون جړلی او ظالمانو که مظلومان تنبیه د تور کړه چې صحیح کار ونس هغه بیان د آیت په تشریح تاسو د مقصد پوښتنه دلته چا یو قصه جوړه کړې ده هغې ته اسرائیلي قصه او د دروغو قصه وایي او اصل قصه داسې وه چې یو سړی و د ده په لښکر کې او د هغه چې کوم د ده یو کم سل ښځې وې د داود علیه السلام یو کم سل بیبیانې او دی بام له ختلی و او د ده یو د پوج او د ده د لښکر یو سر لښکر و مشر او د هغه ښځه یې ولیدله نو بس داسې چلې وکړه د ده چې دا د لښکر والا سړی سخت ځای ته ولېږه د جنګ چیز ته مړ شي او دا ښځه یې ځه نکاح نو الله ورته ملایکې راولېږلې چې یو ورته وایي د ده 9 نوي ګړي دي یو کم سل او زما یوه ده او دا یوه مانه غواړي مطلب یې دا چې ستا 9 نوي ښځې دي او د هغه یوه ده او هغه یوه ته یې غواړي دوی چې ظلم کوي نو ته خو پوه شې نو دی پوه شي چې دا خو ما ته تنبیه ده نو په خر راکعم وانا
دا قصه تفاسیرو کې به تاسو ګورئ خدا دروغ قصه ده دروغ ځکه د داود علیه السلام څومره صفتونه خدای کوي ذل ایدی انه اواب انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق واتیناه الحکمة وفصل الخطاب څومره صفتونه خدای کړي دي څومره عظیم پیغمبر نه دا تصور کېدی شي چې داسې دی وکړي د پیغمبر نه د دې تصور نشي کېدی ښه نو دا غلطه قصه ده اصل قصه دقه ده چې دته تنبیه ځکه میلاو شوه چې د یو خبر واورېده د بلې نه واورېدلې نو او فیصله یې وکړه فخر راکعا و اناب د دې وجې نه ابن کثیر لیکلی دي قد ذکر المفسرون ها هنا قصه دلته مفسرینو قصه ذکر کړې ده اکثرها ماخوذ من الاسرائیلیات اسرائیلیات ناقصل شوی ده ولم يثبت فيها من المعصوم حديث يجب اتباعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی باره کې حدیث نه ده ثابت چې داغه مونږه تابعداري وکړو اسرائیلی خبره ده مونږه نه منو ځکه د پیغمبر د شان ګستاخی ده پکې او تفسیر مدارک کې نصفی وای چې د علی رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده من حدثکم بحدیث داود علیہ السلام علی ما یرویه القصاص جلدته 160 چې څوک د داود علیہ السلام دا قصه دا چان بیان کینو یو سل شپېته دوری باور کوم او دا دوری د حد دروغ تړلې دي په پیغمبرانو ټول تفاسیر مدارک ابو سعود بیضاوی دی ټول لیکلي او امام رازی رحمه الله په ډېر وجوهاتونو تردیدونه کړی دي تاسو ذهن کې دا قصه کې نه وای چې اصل حقیقت دا او تفاسیر چې دې باره کې لیکلي ټول دروغ او محققین او مفسرین دا تردید کړي دي را دي کړي ګورئ وحالتا کا آیا راغلے تا نبا والقسمی خبردارے دا قسم دا جگڑے والا اس تصورو چکل راو خطل پد باندے المحرابا پزید عبادت ددکے اس دخلو علا داو چکل داخل شو پا داود علیہ السلام ففزع منهم دیویر داغینا قال اغي ورته لا تخف مويرګا خصمان نحنو خصمان مونږ دوه ډلې د جګړیو بغا بازنا زیاته کړه باز زمونږه لا بازن په باز نورو فاکم بیننا فیصلو کا پمن زمونږه کې والا تشتت او زیاته مکوا وحدنا مونږ ته برابر کا اله سوای صراط لار نه غلرا ان ذا یقینا ذا زمارور ده لو تسون و تسون ناجات د پارا یو کم سل گڑی دی ولی ناجت واید و زما یو گڑا دا فقال دے راتو یکفلنیها ما مالک کد دے یوی گڑی وعزنی وغلبنی او دے غالب شپ ما باندے پل خطاب پل خصوما پا جگڑا کی قرآن خست قال داود علیہ السلام ورته لقد ظلمک پتقی زاد تا سره ظلم کړي بسؤال ناجتک اعلان عاجی چې غواړي تا نا ګډستا په داسې حال کې چې په وسته کې اعلان عاجی ګډو د سره و ان کثیرا من الخلطاء یقینا ډېر د شریکانانو نه یبغي بعضهم علی بعض خامخا ظلم کوي بعض د دوی په بعض نورو الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان راوړي او عمل الصالحات اعمال نکړي وقلیل ما او ډیر لګ دی غوي وظن داوود ګمانو ک داوود علیہ السلام انما فتننا او یقینا مونږه د امتحان کې واچو ابتلینا امتحان وشو کنه واستغفر طلب د بخنه کو رب دربنا د خطا لغزش وخر سقط پر و تو راکن رکو کون کے واناب
او رجوع وکړه الله لرا غفرنا له ذالک منګ وباخ دلرا ذالک دا ذلت پزا سره لغزشتو و ان له یقینا داود علیہ السلام عند منصر لزلفا لقربا ډیر نزدېکت ده او حزن ما او خسته د رجوزه یا داود و یا داود ان جعلنا یقینا منګر زولې تو خلیفتن خلیفہ پلار دے پزمکہ کی زمکہ کی تا خلیفہ ہی فحکم بین الناس فیصلے کوا خلق پا مینس کے بالحقی پا انصاف سا ولا تتبع تابداری مکہ والہوا دخواہشاتو فیضلکا تاب بلاری کی ان سبیل اللہ دا اللہ دلارنا ان الذين قيلنها كسان يدلون عن سبيل الله چبلا رشید الله دلارنا لهم عذاب شدید شدید پر عذاب سخت بما نسو په سبب د دې چې دوی هر کړی دا یوم الحساب او ورځ د حساب وما خلقنا السماء من دې پیدا کړی اسمانونه والارض او زمکا وما سو بینهما چې دې دوړ په منځ کې دی باطل بیکارا ذالک ظن الذین کفروا دا ګمان دای کسان دې چې کفر کړي وویل للذین کفروا پس افسوس دای کسان لرا چې کفر کړي من النار دورنا ام نجل الذی واستقابل ذکر کړي آیا مونږه ګرځوا کسان چې ایمان راوړې او عمل نه کړي د کل مفسدینا پشان د فساد کوونکو فلار دې پزمک کې ام نجال المتقین مونږ بغرزو متقیان کل مفجار پشان د پاجرانو یو شی نه دی کتاب دلیل وحی کتاب دا یو عظیم کتاب دې ځکه انزلنا او موږ نازل کړي لایکتا تا مبارکون د ډېر خیر او برکت والا دې لیدبروا آیاتی دې د پارا چې دوی سوچو کې پایاتونو د دې کې دای غرض دی ولیتذکر اولو الالباب یو دې د پارا چې نصیحت واخلي خاوندان د عقلونو دا ګوره د قران کریم تعریف ته ښا کتابون کې ټول کتابونه شامل شدا جنس انزلناه کې آسمانی کتابونه وتل دا بندگانو کتابونه الایک سره نور آسمانی کتابونه موتل مبارکون دای صفات ته او غرض یې سده د نزول لیدبروا آیات یې تذکر اولو الالباب ووهبنا لداود منگا ورک داود علیہ السلام تا سلیمان نعم العبد سخ بندو انہو دا سلیمان علیہ السلام اواب رجوع کی دن کے ہوا اللہ تا ازوری دا علیہ بلاشی صافنات الجیاد سلیمان علیہ السلام بادشاہ دا سنو سر دیر مینوا مینه وسره ځکه دنیا د وجه نه وا بلکې د دې وجه نه چې د جهاد یو شی دی د کاسونو باندې جهاد کېده کنه دې وجه نه ورسره مینه وا د مازیګر وته ماس په خین نرستا وای چې دا سونه وګورم د ناس د وسونه تیریږي داس منډه وایو لری لاړش دا سونه ددن پناش د سلره لاړه د له ما تیرا واپس کړ چې را واپس کړه نو د په غاړو په دې خپو باندې ورته لاسونه را کش کول داسي د ډېر محبت د وجه تاسو خیال کړی کړه لاسونه په کش کول داسي او زما داسونو سره ډېر مینه ده په غاړو او په پونډي ورته لاس را کش کول د ډېر محبت د وجه دا خبره ده که بده ده دا خبره ده خو مقصد دلتم چایو د دروغ واقعیت تفاسیر ذکر کړي او د تاسونه پیش کول د در مازیګر مونږ قزاش نور پرې وته د ویل داس ما ترا واپس کې دا نور را ترا واپس کې نور را واپس شو او بس پرې وته نور را واپس او د چکم در مازیګر مونږ او بیا چې اسونه راغلو توره واخیسته او ساسونه په دې سټونو وهل او سه په خپې ته غوځولې چې ما نه تاسو مازیګر مونږ کړه دا دروغ کیسه تفاسیرو کې ستره ګوره خو دروغ د تاسو ته ځکه ویم چې دې ته متوجه شئ دې ته اسرائیلی روایت وایي ولی دروغ ځکه دروغ ده
چې پیغمبر شان دا د بې ګناه څنګه لاسونه مړه کړي په تورو وها پې ته غوڅوه او سرونه ته غوڅوه څه ولې دا وایي څه ګناه وه امام رازی رحمه الله وایي په دې ډېر اعتراضات دي اول اعتراض دا دی حتی توارت بالحجاب ضمیر به آسونو ته راجع شي او که چرته دا قصه شي دا دروغ قصه نو بیا به توارت بالحجاب ضمیر نور ته راجع شي نور په پرده کې پټ شو نور خو مخکې نه دی ذکر دویم دا دی مسح نه به بیا مسح د وهل د تورو مراد شي او حال دا دی مسح دې ته وایي چې په سټې مه وهه په توره مسح لاس رموږلو ته وایي الله تعالی وی وامسحوا برؤوسکم کله چې تاسو اودس کوئ نو لاسونه په سرونو راکش کئ لاسونه په سرونو راکش کئ دا مراد ده که نه سرونه په تورو ووهئ مسح نه مسح د سیف مراد ده که مسح د ید د تمام دغه چانچ دریم دا دی چې سونه آسونه بې ضرورته وجل دا خو خبره نه ده ګورئ ایزوری دالی چې کله پیش کړه شو په دو بلاشی په بیگا کې پس نماز پخین نا الصافناتو اغاسونا الجیات کرا صافنات جمع د صافن دا اغاستوی چې تیز روانی پدریخ پو باندې پدریخ پو نزی خو یو وقت پو اوچتی بلکل د سخکاری لکه پدریو چرو وقال دیوی علی انی احببتو زمینکم بالخیر منا دا سنو سرا عن ذکر ربی دا وجه دا یادگرنے دا رب زمانا چه زمان دا رب دا عبادت شیده دا دنیا دا پارنا حتی تر دے پوری توارت چه دا پٹ شو دا سنا بالحجاب پا پردہ کے حجاب نمورا گردونو کے پٹ شو توارت ضمیر صافنات الجیات تراجی او کابل قیسہ شی نبیا با توارت ضمیر شمس تراجی شو شمس در تجے کر دے ردو علی را واپس کئی دا سینا ماتا فتپق دے شروع شو مزہن چی مگلی بسوقی پندائی داغی ولا ناقو سٹونا داغی وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ پتاقی سنا منگا فتنہ کیا چولے او سلیمان علیہ السلام والقینا لا کرسی جسد منگا واچو پا تخت دباندی او جسد سمانا بیا درو جوکڑا اللہ تا دل تم خلق یو قصہ دا دروغ ذکر کئی آغا دادا چیشے دا سلیمان علیہ السلام یو گوتمائی و او دا بیا وہ باچائی بیا کوالا دا گوتمائی یو ذری یو شیطان تلاستا ورنا او د شکل د سلیمان علیہ السلام جوړ کو او د سلیمان علیہ السلام په تخت کې ناسته اوس دې ګوزولې نشي نو د جسد نه مراد جسد د شی دی د سلیمان دغه د شیطان دا خبرم دروغ ده ولې ځکه پیغمبرانو باندې دومره وسط شیطان نه رسی قرآن کی وہی کر اللہ تعالی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا عبادک منهم المخلصون سورہ ہجر اور سورہ ہجر کے اللہ دا مختلف زین کے بیان کرے اصل دسه دا سلیمان علیہ السلام ویل زبر ټول بیبیانو سره نن یو ځای کېږم او د هر یوې نه به یو سړی الګ پیدا کېږي او هغه ټول به بیا د الله لاره کې جهاد کوي انشاءالله د یاده ووت ټولو سره یو ځای شي او د یوې نه نیم جسد پیدا شي نو دا ورته راوړی شو په تخ ورته کېښود شو ویلې چې دا خو ما خبره کړې وه انشاءالله را یادوتی و نو انا بیا یې رجوع کړه اصل قصه داسې مونږه امتحان کې اچولی او سلیمان علیہ السلام مونږه واچوله دته په تخت د جسدن جسد ثم انا بیا د خدای ته رجوع کړه قال د ویلې ربي زما ربا اغفر لي بخنو کې ماتا په ترک د افضل سره او لی ما ترا کې ملکن بادشاہي
لا ينبغي چې مناسب نه لیادنی چاته من بعدی زمان رستا انک یقینا انت الوهاب تور کون کې فسخرنا له الريح من تابدار ک دلرا باد تجری روان بو بیامری د پامر روخا نرم حیثوا صاحب چې کمزه بد د اراده شو والشیاطین او من مسخر کړیو شیطانان کل بنائن پاریا بادای و غواس بغفو ولو و آخرین نور مقرنین تړل سریو پلسپات په زنجیرونو ها ذاتاو ناداور کړه زمونږه دا پمنون احسان کوا او هم سکیا او ساتا چاته مور کوا بغیر حساب بغیر د حساب نه و ان لو عندنا یقینا د مون سره لزل پانیز دې کته و حسن ما ابو خزید رجو دا د شاکرینو پیغمبرانو ذکر اوس د صابر پیغمبر ذکر کوي چې د ایوب علیہ السلام واذکر یاد کا عبدنا بند زمونږ ایوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام باندې خدای ډېر امتحانات راوست ټول خلق کې ختم شو بچی مالونه کور ارستلا صرف یو بیبي ور سره پاتې شو بیبي له شیطان راغله د سړی په شکل ډاکټر په شکل وای درته اور مریض دې د دوايي وکي شیطان ورته زبر دوايي درکمه هو کتر غیر الله د پاره ذبح وکي دا داود ایوب علیہ السلام له ذکر غسه غوسه خدای ته یا خدایا ما دې مصیبت نه بچ کی او دا ویل چې دا خزه بزلس لرګي وهم پوزټیو الله بیان یاد کا بنده زمونږه ایوب علیہ السلام اذنا دا رب او چکلنه دا وکړه دا رب ددتا انی مسنی الشیطان ما تر سول د شیطان بنسبن مشقت و عذاب او ضرر مریضی ورکوت برجلک مونږ ورته ویلې چې وها پخپستا زمکا هاذا مختصل دا د غسل زید بارد یخ و شراب نو دسکا کوبدی زمکا باندې خپل چینه راوته او غسلم کو بم یخس کا ووهبنا له من ورک دلرا اهل ددا ومثلهم ما مثل دا وې د دې سرا بچی ورکو دا عمر نورم ورک رحمت منا دا مهربانی دا زمونږ د طرفا او ذکر نصیحت دی له الباب خواندانو دا قرون لرا دی خزل قسم کړو وخذ بيدک دغسا ونس بلاستا دغسا یو غنچا فدری بی خزپیوا ولا تهنس تبنهانس کیږي وړو وړو ډکونا یو غنچا جوړه کسل دکی بکی کې دا باغی جارو غنته او خزپیوا دا هیله وکړه هیله دا هیلګر ملایان دا اسقاط والا غدا دلیل نسی چې وګورئ ایوب علیہ السلام هیله کړ روح المانی کې الوسی وی رحم الله کل حیلتین اوجبت ابطال حکم شرعی لا تقبل کما حیله کې چې د حکم شرعی ابطال کیږي هغه حیله صحیح نه ده غلطه ده دغه ابطال د حکم شرعی نه کېده کنه کما حیله کې چې ابطال د حکم شرعی کیږي ټیک نه ده او اسقاط په هیله کې خو ابطال د حکم شرعي کېږي کا زر منځونه ته قضا شوی وي او 50 روپۍ ورک زر منځونه په 50 روپۍ خلاصې تاسو به دې پوښتنه یا اشناغر والا وای بس یو کاټن صابون راوړو تقسیم کې بس زر منځونه ورته په پاله دا کوي کبد کوي هيا مصلی راوړي وای دا تقسیم کې په مليانو باندې بس مور دې معاف د سي ضرب معاف کی زر منظوره به قضا یو په لسو مسلو په ما دا سیده کړ دا غهیلا نه ان وجدنا صابرا یقینا من پیدا کړو من پویو په د صابرا چې د صبرناک دی نه ملاب دوسخ بنده دی نو اواب دی خدای ترجو کی دن کې دی
یاد کا پابندگان زمونږه ابراهیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام خاوندان د طاقت والابصار او خاوندان د بصیرت په دین کې ان اخلصناهم منګه خالص کړیو دوی به خالصتين فخالص خوې سرا ذکر داري چاغه یادګرنا د کور د اخرت دا وانهم یقینا دوی عندنا زمون پرېز لمن المصطفین د غرشو خلقنا والا خيار د برگزیدونا واذکر یاد کا اسماعیل علیہ السلام یسع علیہ السلام ذلکفل وکلن دا ټولو من الاخيار د برگزیده خلقنا هاذا ذکرون دا نصیحت ده وان للمتقین یقینا اشت متقیانو د پارا لحسن مآب خزید انجام جنات عدن جنتنا د همیشه اوسیدلو دي مفتحتن کلاو شوی بوی لهم الابواب دوی د پاره دروازې متقین فیها تکیاګانې بلګولي دوی پدې کې یدو نرا بلی با فیها پدې کې بفاکهتن کثیرتن میوې ډېرې و شراب او د شراب قسمه قسم مشروبات وایندهم وباد دوی سره قاصرات طرف بندون کې دسترګو حوري اطراب همزولې متساویاتن فی السن والعمر همزولی بای دانه چه آغای با بڑایگانی یا تبا زوانی ده تبم زوانی آغای بم بڑای زوانانی بڑای خو جنت کی نہیں کنت ده بڑایگانی بم زوانیش بڑای نبی علیہ السلام ترالا چه دعاو کچه جنت ترالا سم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی بڑای خو جنت تا نزی بڑای پا جڑاش نبی علیہ السلام ورطوی ده خود نیک بختی معنا دار چې بوډای بجینې شي بیا خوشاله شي هاذا ما توعدون اليوم الحساب دا سدي چتا سرواده کیږي پورزه د حساب ان ذا لرزقنا یقینا دا زمونږه رزق دی جنتیانو ته مال او نشتا دیتا من نفات انقطاع هاذا وان دا خود جنتیانو شو وَإِنَّ لِلْتَّاقِينَ يَقِينًا سرکشان لَشَرَّ مَآب ډیر بد زیاده ورتلو دے جہنم چاہ جہنم دے یسلونا دوی بداخلی گئی تا فبیس المعاد ډیر بد زیاده وسیدو دے هذا دا فلیذوقوا ودی سکی دی لرا حمیم و غساق گرمی و بو غساق زوی غساق د دوزخیانو زوی د جهنميانو بدبویا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو ان دلوا من غساق يحرق في الدنيا لانتنا اهل الدنيا که یو ډولچه د غساق دنیا کې راتوي شي د دنیا په ټولو خلکو به ارسه بدبویا کی بدبویا د وجره بسو کی څه خوراک نشي کولای دومره بدبویا ده وآخر نور بمن شکلی ده پشان ازواج قسمونی دا عذابونو هازا فوجن دا ڈل دا مختهم ماکم چه داخلی گی بتاسو سرا لا مرحبا بهم خراغ لاس ندی دویتا انهم سال النار یقینا دوی داخلی دن کی اور لردی امخ کی چتری اغیب و لا مرحبا بهم قالو دارستی باورتوی بلانتم بلکی تاسو لا مرحبا بکم مرحبا دینوی تاستا انتم قدمتمو تاسو وړاندې شوی دی عذاب تعالینا مونږه وړاندې کړی یو مونږه فبیزل قرار ډیر بد زیاده اوسېدو دی قالو دا تابعان به وای ربنا رب زمون من قدم لنا هذا چا چې دی عذاب ته مونږ وړاندې کړیو فزید هو عذابن دی پازیات کې در عذاب د چندا په ناره پور وقال دی بوای مالنا سچل دی په مونږ لان را رجالن چې مونږه سړی نوینو کنا نعودم چې مونږه شمیرل من الاشرار ربدنا اتخذناهم سخریا مونږه نیولې دي اتخذناو نیولې مونږه سخریا غ په مسخرو باندې امزاغت او کمائل شوی دی انهم داغینا الابصار سترګې چاوي بچیرتای ان ذالک لحق یقینا دا خبر حق دی تخاصم اهل النار چا جګړه د دوزخیانو قل ورته وایا انما انا منذر یقینا زویرون کیم
وما من اله نشته بل معبود موجود الا الله الواحد القهار مگر یو الله دې یو او د زورور رب السماوات رب د اسمانونو دې ولارد او د زمکو وما دا وس بینهما چې دې دواړو مینس کې دي العزیز غلبه والا دې الغفار بخون کې قل ورته وایا هو نبأ عظیم دا سچ تاسو می خبر کړی دا غینا خبرې دلوي دي انتم تاسو انو دا غینا موریدونا مخړون کیه ما کان لی من علم نشتا ما تپوها په ملا ولا علا پغبر ټولی باندې ایز یقتسمون چې کله جګړه کولا په شان د آدم علی السلام کې خبر اترې الله سره د آدم علی السلام په تخلیق کې کوي یوها الیان وحی نکیږي ماتا الا مگر انما انا نذیر مبین زویرون کې ښکارایم اس قال ربک یاد کا وخت چې ویل رب ستا ملائکو ته ز پیدا کون کې انسان لرا من تینن د خټینا فایزا سویتو چې کله برابر کم دی ونفخت فی می روح یو پکم پد کې د روح زما فقعوا تاسو پروزی له دلرا ساجدین سجده کون کی فسجد الملائکۃ فسجدوا کړه ملائکو کلهم ټولو اجمعون ټولو الا ابلیس مگر ابلیس نکړه استکبروا تکبر کو وکانه دهو من الکافرین د کافرانو نا قال الله ورته یا ابلیس ابلیس ما منا کا سشمن کړه ته ان تسجد چې تاسو سجده کړې وې لما چاته خلقت بيدیا چې ما په خپل لاسونو پیدا کا استکبرتا ته تکبر کړم كنت من العالین او کته ته د اوچتونا قال ابلیس ورته ویل انا خیر منه زغرهم ددنا خلقتنی زتا پیدا کړې من نارین د اورنا وخلقته دې پیدا کړې من توین د خټینا قال الله ورته ویل فخرجوا من هذا جنتنا وانك رجيم ترتل شوي زکه متکبری وان عليك لعنت ويقينا پتا د لعنت زما الى يوم الدين تورزه د قیامت پورې قال دوی ربي زما ربا فانذرني ما ته مهلت راکا الى يوم داغ ورځ پورې يوبسون چې دوی به دوباره راځوندې کیږي قال الله ورته فإنك من المنذرين یقینا ته د مهلت درکړل شونا الى يوم الوقت المعلوم تر وقت ورځ د وخت مقرر پورې قالت ویل فبعزتك استا فعزت مې قسمی لو وینهم اجمعين چې گمراه بکما دوی ټول الا عبادك مگر ستا بندگان نه منهم د دین المخلصین چې خالص کړي شوی دي قال الله ورته الحق حق دے قسم زما والحق اقول حق خبرازکم لعملان جهنم خامخا بڑکم جهنم من کتانا وممن دا چانا تبیا کا چتا پسی تابیداری کړی دا منهم د دین اجمعین ټول قل ورته وایا ما سلکم نغاړم تاسو نه علی په دې دین باندې من اجرن سمزدوری وامانا نیم زو من المتکلفین د تکلف کوونکو نا اینو وانه دا قرآن الا ذکر للعالمین مگر نصیحت د مخلوقات د پارا ولتعلمن زرد چې خامخا به پوهه چې تاسو نه به په خبر د دې بعد هین پس دی زمانه نه بعد هین قطاده معنی کوي بعد الموت مرګ نه روسه به پوهه چې قرآن ټول خبرې رښتینی سوره زمر مکی سورته ده دا مبدا د حوامی مصباو دا تلاوت په اعتبار سره نه حاضر نزول په اعتبار سره نه 50 سوره سبا نرست نازل شي ربط د دې سورت مخ کې رد او په شفاعت قهریا دې سورت کې رد په شرک په عبادت د مخ کې سورت کې دلایل نقلیو په ذکر د واقعات د پیغمبران دې صورت بیان د دلایل عقلیو درې مخ کی صورت ابتدا کېم د قران ذکر او دې صورت ابتدا کېم د قران ذکر سرورم د مخ کی صورت اخیره کې د قران ذکر او ان هو الا ذکر للعالمین
د دې په صورت په ابتدا کې د قران کریم ذکر دی تنزيل الكتاب من الله دعوت صورت نه پیدا شرک په عبادت موضوع د صورت بیان اور اخلاص په عبادت فإن الاخلاص روح العبادت کمان بالروح حیات البدن لکه په روح باندې بدن ژوند دی کذالک بالاخلاص حیات العبادت په اخلاص باندې بده عبادت ژوند دی کې اخلاص پکې ونه ټیک ده کنه عبادت دې صحیح نه ده خلاصه د سورۃ زمر د مضامین اعتبار سره د کې شپږ سلسله بیانې اول سلسله ذکر د مضمون د دعوی دویم سلسله د دلائل اخریو درېم سلسله د دلائل وحیو څلورم سلسله بیان د ثمرات پنځم سلسله ذکر د زواجر شپږم سلسله تقابل بین المؤمن والمشرک الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم ز شروع کوم یا بسم الله المتجلی فی کتابی بتفاصیل اسمائی و صفاتی و احکامی الرحمن بتنزیلی لبیان تلک التفاصیل الرحیم لانزاله لبیان ذاتی اجمالا تنزیل الكتاب نازل دل کتاب من الله د الله د طرف دی العزیز چې غلبه والا د الحکیم د حکمتونو والا اول وحی دلیل ان انزلنا الیک الکتاب یقینا موږ نازل کړه تعالی ر کتاب بالحق پاکا فعبد الله پس عبادت کوا د الله مخلصا له دین اخلاص کوونکې ساده الله لرا په توحید کې دا دعوت صورت شو الاخلاص پر عبادت الا خبردار لله الله لرا دین الخالص دین دے خالص چا شهادت الله الا الا الله دے زواجر والذین کسان اتخذوا چنی ولیدی من دونی ما سوا د الله نا اولیاء معبودان ما نعبدهم یقولون دوی وی ما نعبدهم مونږ عبادت نه کوو د دوی الا یقربونا مگر چې مونږه نزدیکی الله یا الله لرا زلفا په نزدېکت سره ان الله یقینا الله يحكم کوي فیصله کوي بینهم د دې په منځ کې فيما پاغس کې هم فيه اختلافون چې دی پاغي کې اختلاف کوي ان الله یقینا الله لا يهدي هدایت نه کوي منا چاته وکاسبون چغه دروغجنی کفار او ناشکری لو اراد الله کچری راد لرل الله یتخذ ولدا چې بچیونی سي کما تزمون لک څنګه چستا سو ګمان دے لست پانو بچي به غره کړي و مما دا غسنا يخلق ما يشاء چې پیدا کړی دی هغه څه چې خو خېدي ملائکو کی په غلمانو کې به بچي په انسانانو کې څنګه نیو سبحانه پاکی دا اللہ لرا واللہ والواحدو دا اللہ یو دے القهار دا غصی والا خلق السماوات اسمانونا پیدا کری والارد ازمکا بالحق پا اقصرا یکویر اللیل رانغاڑی شپال النهار پورس کی ویکویر النهار رانغاڑی ورزال اللیل پشپکی وسخر الشمس مسخر کری دا نور والقمر اسپوگمئی کلو یجری دا ټول روان دی لی اجل مسمى نیټه مقرر د پارا الا خبردار والعزیز الله غلبه والا دی الغفار بخون کې دی خلقکم تاسو پیدا کړی دا دلیل عقلی دی تم تاسو پیدا کړی من نفس واحده دی یو نفسنا چې آدم علی السلام دی ثم جعل منها زوجا به پیدا کړه د آدم علی السلام نه بیبی ده وانزل لكم الله نازل کړي تاسو ته من الانام د څارونا سمانیت ازواج اته جوړي په سمانیت از من البقر اسنین هغه چې کوم انعام کې ذکر شي یخلقکم پیدا کړی تاسو فی بطون امهاتکم په خېټو د میندو تاسو کې خلقا من بعد خلقین په پیدایش رستا د بل پیدایش نه فی ظلمات ثلاث پدری تیارو کی یو د خېټه تیار یو د رحم تیار یو د مشیمه تیار رحم کې دننه پرده ده هغه ته مشیمه وای بنده پکې بندي
ذالکم الله دا الله ربکم استاسو رب دے له الملک دلرا بادشاہی دا لا الہ نشتا بل معبود موجود الا هو مگر یو الله دے پانا تسرپون پکای پتسرپون سنگا تاسو اڑول کی گئی ان تک پرو کچرے تاسو نا شکریو کئی کفرو کئی فإن اللہ غنیان عنکم یقینا اللہ بے پروا دے تاسو نا عنکم عن ایمانکم هو لا یرضا نخو خیل عبادی بندگان لرال کفرو کفر وَإِن تَشْكُرُوا کچرے تاسو شکرو کئی یرضو لکم خو خیدہ شکر ستاسو دا پارا ولا تزرو نبارئی وازرتن اس نفس بارون کے وزر اخرى گناہ دا بل نفس ثم الى ربکم بیا رب ستاستا مرجعکم رجوع ستاسو دا وینبئکم پس خبر بکی تاسو بما پاسا کنتم تعملون چی تاسو سکڑی انہو یقیناً دا اللہ علیمون پوئے دے بذات صدور پخاوندان دسینو وزجر ذکر کئی دویم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ چکلائی انسان تورسی گی درن تکلیف دعا ربو رابلی رب ددا منیبن الی پدا سے حال کی چی رجوع کی دن کے یا غلرا ثم اذا خولہو نعمتن بیا چکل ورکی نعمت منو دا اللہ خولہو آعتاہو نعمتن نعمت منو دا اللہ دا طرف نسی بیا ہیر کی ما سکان یدو الی چی اللہ رابالا آغیتا من قبل مخی بیا خدای ہیر وجعل وغرزی للہ یا اللہ سراندادا شریکان یدولان سبیلی دید پارا چی بیلاری سی دلاری دا اللہنا قل ورطاو آیا تمتع بکفر کا پیدا خلپ کفرستا قلیلا لگا دا مرد تحدید دا پارا دے انکا یقیناً تو من اصحاب النار دا دوزخیانو نئی و تقابل ذکر کئی بین المومن والکافر امن آیا غسوک و قانتن چاجزی کون کے دے آنا اللیل پاترا پودش پی کیوا ساجدن سجد کون کے دے وقائما ولاڑ خدیتا یحذر الاخرہ دا آخرت نویریگی ویرجو رحمت ربی امید کئی دا مہربانے دا رب دا آیا دا سی سڑے مشببی آس پادا کمن ہوا غیر قانتن دا سی چا پشان دے چا قانت نہیں امن ہوا قانتن کمن ہوا غیر قانتن آیا غا سوک چی قانت وی دسی دے لکا قانت چی نی دا دوارا برابر دی ندی برابر لکا سنگا چی عالم و جاہل ندی برابر دا شان قانت و غیر قانت ندی برابر اللہ وی قل ورطاو آیا حال یستوی اللذین آیا برابر دیا کسان یعلمونا چی پا قرآن پوئی گی والذین کسان لا یعلمونا چی پا قرآن نپوئی گی انما تذکروا یقینا نصیحت تخلیول الباب خواندان داخلونو قل کی اشاره دی خبر تدا چرسته کما خبر راضی دا ډیره محتم بشان ده ځکه قل کی خبرداري کړه هل استفهام د پاره ده استفهام په خپل معنا نه ده توبیخ د پاره ده هغه چاته توبیخ کوي چې عالمان او غیر عالمان سره برابر وي هغه ته زورن او کې د خدای کم وخت عالمان او مرتبه ته وګور او غیر عالم تاسو دواړه څنګه برابر استفهام انکاری ده آیا عالمان او غیر عالمان برابر دي ندي برابر یعلمون سره مفعول ذکر نک ځکه مفعول متعین ده قل هل يستوي الذين يعلمون القرآن والذين لا يعلمون القرآن ځکه علم خو کم یو علم دی چې کم د بر نه راغلی یای ته علم وای دا دنیا علمونه ته خو علم نه وای کړه دا څه علم دی دا خو علم نه دی کنه دا کسب دی دنیا کاری قرآن کې چې علم ذکر شي او حدیثو کې دینه کم علم مرادي د دین علم ته مراد دی کالجونو باندې لیکلي ربي زدنی علما دا خنه دی کړي ربي زدنی علما چې نبی علیہ السلام ته قول ربي زدنی علما خدای ما علم زیات کی کم علم ته مراد دا ورته چې قول ربي زدنی علما ما د کالج علم زیات تاسو به خبره پوهیږئ هغه مخه خبره ده خصي زوره دي ضرورت دی ورته خدای چې علم قرآن او حدیث کې ذکر شي دا غینه د قرآن علم مراد دي تاسو به دې پوهیږئ د دین علم ته مراد هغه د دنیا علوم دي انما تذکر اولو الالباب خبر دا د بس چې نصیحت تخلی صرف خواندان د عقلونو
دی کې دې ته اشاره شوه چې عالم او غیر عالم برابر نه ګڼي، عالم اوچت ګڼي، دا عقلمن خلک دي. صرف عقلمن خلک په دې خبرو پوهېږي، کم عقل خو نه پوهېږي، خو عالم او جاهل یو شان ګڼي. تاسې په دې پوه شئ که نه شئ؟ بشارت دنیاوی قل وایا یا عبادی الذین ترغیب الی الہجرت آیت عنوان یا عباد الذین زماغ بندگانو آمنو چی مان راوڑے اتقوا ربکم ویرے گئی در ابستا سنا للذین کسان دا پارا سنو چنیکی کڑی دا پیازی دنیا پدی دنیا کی حسن اخکل جوندے وارد اللہ واسعتن نوزمک دخ دے پرا خدا کدلت دین نشی کولے بل زیت لارس ملک خدا تنگ نیس او پای فقیر لنگ نیس دا خدای ملک تنگ نه دی او د فقیر خپې سه ګوډې نه دي چې بل ځای له نشي دلته د دین خدمت نشي کولی بل چاته لاړ شه. ګورئ انما یوفی الصابرون یقینا پورا باور کول کیږي صبرناکو خلکو ته اجر او ماجر د دوی بغیر حساب بغیر د حساب نه. قل ورته وایا انی امرتو یقینا ما ته امر شوی ان اعبد الله چې زه عبادت د الله او کوم مخلص له الدین چې خلاص کوونکی ما الله لرا په دین کې توحید کې امرتو ما ته امر شوی لئن کنا چې زه شما وللمسلمین ول د غاړې ښودونکو نه اتاوی اذا دویتم الی معصیة فهربوا چې کله تاسو خلق ګناه ترا بلینو بیا و تخته دا وطن پرېږدئ بل ځای له لاړ شئ. ولی ځکه وارد الله واسع د خدای ځمکه پراخه ده. تاسو د امام بخاری رحم الله واقعیت اورېدلي که یو ځای ته لاړ بادشاه وشه بل ځای ته لاړه بادشاه ډېر احترام وکړو استقبال ته ورته بیا ورته بادشاه وایي زما بچو له به راځئ دوی له به مستقل سبق وایي ورته نه دوی دې دلته راځي او دوی دې د غریبانانو سره نه کښېني وایي نه دا نشي. بادشاه ورته غوسه شو چې دا خو زمونږ خبره نه مني ورته وایي دې ځینه بځې بس وایي ښه لاړم ایسته سبا روان شي. ډېر خفه او تنګ و چې دا یو ځای کې مې ځای نه کېږي وایي خدایا دا ستا پراخه ځمکه په ما تنګه شوې ده ما قبض کې په داسې حال کې روح رانه واخلې چې زه فتنه کې واقع نس په همدې سفر کې روح قبض خپلوانو کرے روح قبض د اختر په ورځ. نو ګورئ قل ورته ووایه انی اخافو یقینا زه ویرېږم ان عصیت ربی کچرې نافرماني وکړم د رب زما عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لویې. قل الله اعبدوا ورته ووایه صرف د الله عبادت کوم مخلصا له دیني خلاص کوونکی یم الله لره په دین کې فعبدوا عبادت کوئ ما شئتم چې څه خوښوئ من دوني ما سوا د الله نه. قل ورته ووایه ان الخاسرین الذین یقینا تاوانیان هغه کسان دي خسروا انفسهم چې تاوانیان کړي دي ځانونه د دوی واهلیم اهل د دوی یوم القیامت د قیامت په ورځ. الا خبردار ذالک هو الخسران المبین دا تاوان دی لوی چې آخرت کې سړی تاوانی شي دوزخ ته لاړ شي. لهم بیا دیتا من فوقهم دبرا د دوی نه ظلل طبقې د اور من النار د اور نه ومن تحتهم لاندې د دوی نه به ظلل طبقې د اوري. ذالک یخوف الله دا غسدی چې الله ویری وی په دې عبادت بندگان چې ایمان راوړي. یا عبادی زما بندگانو فتقونی ما نه ویریږئ والذین کسان اجتنبوا الطاغوت چې ځانونه ساتلی دي د شیطانانو نه ان یعبدوا چې د عبادت وکي وانابوا الی الله رجوع کړي د الله تعالی او مل بشرا دې د پاره خوشحالی دا په بشر عباد زیر ورکا بندگانو زما تا. دا سوق دي الذین خلق دی یستمعون القول چې غوږ دی وینا ته پتبعون تابعداري کوي احسنو د خیسته خبرې داغي. اولئک الذین دا کسان دی هداهم الله چې برابر کړي دی الله تعالی. اولئک دا کسان هم اولو الالباب دا خاوندان د عقلونو دي.
و بیا تقابل ذکر کوي بین المؤمن والکافر. افمن یا سوک حق علیه چې ثابت شوی دا پای کلمت العذاب کلمه د عذاب دا برابر دی دا چا سره چې کلمه د عذاب په نه دا ثابت شوی نه دی برابر. اف انت تنقذ تببچ کی منا سوک په ناری چپور کړي لکن الذين لیکن کسان تقوا ربهم چې ویری دي د رب د دینا لهم غرفون د دوی لپاره بنگلی دي په جنت کې غرف منازل په جنت کې رپیه اوچت بنگلی من فوق ابرا داغینا غرف النور بنگلی دی مبنیتن جوړی شوی تجربهږي با من تاتل نار ولاندرونو داغینا نهرونا وعد الله وعد الله دا لا يخلف الله الميعاد الله مخالفت نه کوي د وعده دا دلیل عقلی دریم علم ترى تنګوري ان الله انزل چلا نازل کړی دی من السماء د اسمان نمانو بو فسلکو پس روانی کړی دی انا بیا چینه پیرا دې پزمکی کی ثم یخرجو بیا راو باسی بی پدې باندې زران کرواندا مختلفن الوانو مختلف دی رنگونه داغه ثم یهیجو به وچکی پتراو ته به وګوره مصفر زیړه ثم یجلو به وګرځي هدا ما ټوټه ټوټه د قشان انسانم دې تر تازه بیا وچ شي سپینګیره بیا ټوټه ټوټه ان فی ذلک لذکر یقینا پدې کې خامخا نصیحت ده خاوندان د عقلونو ته افمن یاسو شرع الله صدرو چې کولاو کړی د الله تعالی سینه د اسلام لرا فهو علی نور من ربی دې پرانا دې طرفا درب ددنا فویل للقاسیه قلوبهم افسوس ده چاته چې زړونه کلک دي من ذکر الله د خدای په ذکر اولئک دا کسان فی ضلال مبین په گمراه ښکار کړي. الله والله نزل نازل کړي احسن الحدیث خسته خبرې چې قران دی کتابن عظیم کتاب دی متشابه یو بل پشانی دی آیاتونه په مزامینو کې مسانیا مکرر دي چې کله لوستل کېږي تقشعر زګشي منو داغینا جلود الذین سرمنه دای کسانو یخشون ربهم چې ویریږي د رب د دینا سرمنه زګیش قران لوستل کېږي سرمنه زګیش یو وجد پراشي ثم تلین بیا نرم شي جلودهم سرمنه د دی او قلوبهم زلون د دی لا ذکر الله د الله ذکر الله ذکر سره زړه نرمیږي زړه نرمیدلو دغه پکې راځي او بس دغه چې کومه د سرمنه زیګ شي ويخته زیګ ودري دا وجه تاسو باندې راځي کنه راځي دا راځي دا پر مسلمان دا وجه راځي کله خنات سره ووري کیفیت بدل شي خطلاوت سره کله ووري کیفیت بدل شي تاسو سوچ کړئ وکړه. حافظ ابن کثیر د دیات په ذیل کې وایي کما کان الصحابه رضی الله عنهم عند سماعهم کلام الله عند سماعهم کلام الله من تلاوت رسول الله صلی الله علیه وسلم تقشعر جلودهم سرمن بیزیږي ثم تلین مع قلوبهم الى ذکر الله او بیا وی ولم یکونوا یتسارخون چغه بینو هلی چې بمغه وجد راغله او ولا یتکلفون ما ليس فيمونه به تکلف کاو چې سبب پکې نه غرزیدل را غرزیدل با بل عندهم من الثبات والسکون والخشيه والادب بلکې دوی کې ثبات او سکون او ویر او ادب او وجد بهم قطعه وی ولم ينعتهم بذهاب عقولهم اغه نه دي موصوب شوی چې عقلونه تللی دي والغشيان عليهم یا په مستی راغلی دا انما هذا في اهل البدع دغه بدعتيانو کار دی چې چغي سوري ويو وهذا من الشیطان او دا شیطان نه دی شیطان پکې نه وته دا پکې شیطان نه نوځي شیطان یې غړای تاسو په دې خبرو پوښتنه کوي پیدا مال دي دي زه په مجالس کې ور سره ناشته وای تاسو باندې کتلی کړ تاسو به چرته ویډیو کتلی کړه چمنډ رامنډ وای کړه یو ورته هو چې هغه سم کرندې لکه د 11000 لین کتلی دي
دا رومال ورته وخوځي رومال ته لاس ورډي سم لکه بجلی چې ونیسي. دا ما داسې مجلس کې کتلي ډېر پکې زنا شوی یم ورسره نږدې نه مې کتلي چې که یو ځای کې مونږ سره نږدې پاتې کېده ما کتلي او راغورځېږي به در باندې راوبغورځېږي ډېر کم عقل او چینکونه به پراته وو په دې ګناهګارو سترګو مې لیدلي دې سترګو باندې چینکونه به پراته وو هغې باندې به نه ورتل او ایسته او دې خوا خوا به قسم دی چې ما لیدلي او نه په دیوال سره چاته سر جنګولی دا خدا خلق او دې نه لوی لوی بزرګان چې دي دا لوی لوی بزرګان د هغې مجالس هم کتلي دي هغې کې اوس دا مفتی مختار الدین صاحب دامت برکاتهم العالیه څومره عظیم الشان شخصیت دی د تصوف په میدان کې شیخ اعزاز الحق صاحب دامت برکاتهم العالیه دا څومره عظیم شخصیت دی د تصوف په میدان کې د دې برابر خلک چېرته شته قسم که شته د عصر کې الله تعالی تصوف کې دوی ته وافره حصه ورکړې ده د دې مجلس کې چغې نشته سرې پکې نشته هېڅ نشته بس خاموشي او دا چغې که د رښتیاو چغې سیم دا خو ډېر د کمزورو خلکو کار کمزورو قوي خلک چغې نه وهي هغې کې استعدادي که نه برداشت پکې دا خو کمزورو خلکو هلته ضرب کمی ضرب پیاله دومره پیاله او هغې کې اوبه واچي او اوبه ترې توی شي ډکه شي نو دا خو پیاله یې وړه ده که نه نو نور اوبه پکې ځایېږي نه او دا غټ خلک چې دي د هغوی پیاله یې غټي ضرب یې غټي ضرب هغې ته چې څومره فیوزات ورځي هغې برداشت کولی شي تحمل یې کولی شي دا د کمزورو خلکو کاري که د رښتیا ویم دا د کمزورو خلکو وي چې دا چغې وایي تاسو په دې خبرو پوهېږئ زما یو استاد صاحب اوس هم ژوندی دی ډېر عظیم الشان شخصیت دی حضرت مولانا صالح محمد حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه ډېر عظیم شخصیت هغه دې مجلس ته ورغلی و هغوی ورته ډېره توجه کړې وه خو بیا نه و شوی کار ورته وایي چې پاڅه ستا په زړه د خنځیر ویښته بیا ورته داسې ګورئ افمن یتقی ذالک هدی الله دا هدایت د الله دی یهدی برابری بی پدې من هغه څوک چې شاو چې اراده شي ومن یضلل الله څوک چې الله یې بېلاري کړي فما له پس نه به وي هغې لره من هاد څوک برابروونکی افمن یتقي بوجهه سوء العذاب آیا څوک چې بچ کوي په خپل مخ باندې ناکار عذاب یوم القیامت د قیامت په ورځ وقیل للظالمین او به ویلی شي ظالمانو ته ذوقوا څکئ ما څه کنتم تکسبون چې تاسو څه کسب کړي دي کذب الذین دروغو نسبتونه کړي وو هغې کسانو من قبلهم چې وړاندې د دوی نه و فاتاهم العذاب پس راغی دوی ته عذاب من حیث د هغه طرف نه لا یشعرون چې دوی نه پوهېدل فذاقهم الله پس ور وساکه دوی ته الله تعالی الخزي شرمندګي په الحیات دنیا په ژوند د دنیا کې والعذاب الاخرت خامخ عذاب د آخرت اکبر لوی دی لو کانوا یعلمون که چرې دوی پوهېدی ولقد ضربنا للناس بتحقیق سره مونږ بیان کړي دي خلکو لرا فی هذا القرآن په دې قرآن کې من کل مثل دار قسم مثالونه لعلهم د دې دپاره یتذکرون چې دوی نصیحت واخلي قرآنن د عظیم قرآن دی عربیه په عربۍ ژبه کې غیر ذی وجن غیر د خاوند کګلیچونه پکې نشته لعلهم دې دپاره یتقون چې دوی ځانونه وساتي د معاصیونه ضرب الله بیانی الله تعالی مثلا مثال رجلن دیو سړي پی شرکا چای کې شریکانی متشاکسون چې جګړه یې پکې مختلف یو وېدا کار دیو کې بل وېدا دیو دا یو شو ورجلن بلاغ سړی سلاما چې خالصی لرجلن دیو سړي د پاره هل یستویان آیا برابر دی مثلا په مثال کې نه دی برابر نو دغه شان الحمدلله حمد صفات د اولویت ثابت دی الله لرا بلکې اکثره د دوی نه پوهېږي نو شرک کوي الله باندې دغه شان یو سره صرف د الله بنده دی صرف او یو دا چې الله منم او بل معبود هم منم نو کم یو خوش
صرف د الله باندې انک میتون یقینا تمړ کیدون کې و انهم میتون او یقینا دوی هم مړ کیدون کې دي دوی به انتظار کو د نبی علیہ السلام د موت چې نبی علیہ السلام به مړ شي او بس ایسته به موږ به غم نه خلاص شو الله وایي دې مړ کیږي نو تاسو به یې او چې دې مړ کیږي تاسو به مړ شئ دې بس تاسو غم نه خلاص دې به یو تاسو باندې انک میتون تمړ کیدون کې و انهم میتون او دوی هم مړ کیدون کې دي یو میت ته یو میت ته په سکون سره میت مړی ته و یو میت مړ کیدون کې فرق باندې په پوښتنه دا نبی علیہ السلام ژوندې ده کنه او ورته وای انک میتون تم مړ کیدون کې ژوندې ته هم میت ویل شي چې تم مړ کیدون کې په پوښتنه پتا به مرګ راځي نو په نبی علیہ السلام خو مرګ راغلی دی کنه په دې خو زمونږ اتفاق دی چې مرګ پې راغلی دی کل نفس ذائقة الموت خو د مرګ د راتلو نه وروسته حیات دی په حیات داسې حیات سره چې هغه مشابه دی د حیات دنیوي سره او حیات دی د جسد عنصري سره چې کم په قبر کې پروت دی تاسې په دې پوه دا نور خلک هم د حیات قائل دي هغه وای حیات برزخی دی مونږ وای حیات برزخی که په دې معنا سره چې په برزخ کې جسم ژوندی دی نو ټیک شو او حیات برزخی دا معنی چې روح ژوندی دی او د جسد سره تعلق نشته نو دا خطا خبره ده دا غلطه ده د ښځې کې اختلاف نو دا چې وای په دلیل کې کنا چې انک میتون و انه میتون نو دا ټیک نه ده په دې نه دی پوه شي چاوه انک میتون و انهم میتون نه خیرت پکې دا په خطا دی ګوره اوریدلین دي کنه و انک میتون و انهم میتون دا غلط دی دا خیرت تجوید خیر مطابق الله وی ثم انکم بیا بتاسو یوم القیامت د قیامت فورز عند ربکم پنه ضربت تاسو تختصمون تاسو بجګړه کوي محق او باطل ومن ظلم سوق دې ډیر ظالم مم بندا چانا کذب الله چې دروغ وای په الله وکذب دروغ نسبتونه کوي بالصدق رشات از جاو چې کله ورته راش رښتانه سم مراد ما جاء به نبی صلی الله علیه وسلم الیس فی جهنم آیا نه ده په جهنم کې مسوا زید استوګ نه لیل کافرین کافرانو لرا والذی اغذات جاء بالصدق چراتګه کړي په صدق سره چې نبی علیہ السلام دی وصدق بی او تصدیق کړي په صدق سره چې نبی علیہ السلام او مؤمنان دي اولئک دا کسان هم المتقون دوی متقیان دي لهم شتد دوی د پاره ما غزا یشاؤون چې دوی سخوخي ان ربهم پنه رب د دوی ذالک جزاء المحسنین دا بدلا دا د نیکی کونکو علی رضی اللہ عنہ فرمایي چې والذی جاء بالصدق دین مراد لا اله الا الله د چې چا لا اله الا الله را وړي دا نبی علیہ السلام یادای او صدق به نبی علیہ السلام مراد او تصدیق کړي په دې نبی علیہ السلام باندې لیکفر الله دې د پارا چې الله لري کیانوم د دینا اسوا الذین کار هغه عاملو چې دی کړی دي ويجزيهم اجرهم بدل ورکی دوی تاجرهم اجر د دوی به احسن الذی فخسته هغه کانو یعملون چې دوی کوم عملونه کړی دي الیس الله و یا نه دی الله تعالی بکافن عبدو کافی بندلرا ددلرا ولنا کافی ده ويخوفونك تعبيري بالذين دا کساننا من دوني چې د الله نه بغیر دوی کوم شریکان جوړ کړی دي تعبيري نبی علیہ السلام په ویراو چې تا ته به دا زموږ بوتان ضرر ورسوي چې ته دا خبرې کې لیونتوب به در سره ورسوي ومن یضلل الله سوچ الله بلارې کې په مالو پس نه به وي دی لرا من هادي سوک هدایت کوونکی ومن یهد الله سوچ الله برابر کی سملار لرا پمالو پس نبوی غی لرا مم مدل گمراه کون کے
الیس الله یا ند الله بعزیز غلبه والا انتقام خاوند بدله ولئن سالتهم کچریت تپوسو کی د دینا من خلق السماوات چا پیدا کړی دی اسمانونه والارض ازمکا لا یقولن الله خامخاب وای چې الله پیدا کړی قل ورتو یا فرایتم خبر را کئ ما وستدونا چې تاسو بلې من دون الله ما سوا د الله نه ان ارادنی الله کچر ارادو کې الله تعالی بدرن په تکلیف هل هن کاشفات الضر آیا هغوی دی ختمون کې د تکلیف الله ما ته تکلیف را ورسې نو دا بوتان برا تکلیف ختم کی او ارادنی کا الله ارادو کې پما برحمتین د مهربانای هل هن ممسکات رحمت آیا دوی دی لری کون کې د مهربانای ر مهربانی ربانه بند کی قل ورتوا یا حسبی الله کافی دے ما تعالی علیہ یتوکل المتوکلون خاص پا اللہ بانے بروسہ کئی توکل کون کی قل ورتوا یا قوم زما قوم اعملوا عمل کوي علی مکانتکم بخبل زے ان عاملون زم عمل کون کیم پسو پتالمون ناظر د چتا سبو پی جنای من آغا سوکیاتی چی رازی آغی لرا عذابن دا سی عذاب یخزی چی رسواب کی آغا لرا ویحل علی عذاب مقیم و نازلی کی پاغا عذاب ہمیشہ مقیم دائم ان انزلنا یقینا من نازل کڑے علیک الکتابا پتا باندی کتاب للناس خلق لرا بالحق پحقا خلق لم نازل کڑے دے ولی اجلہم فمن اهتدى پلی نفسی یا سوک چه بسم علار شو نو فیده ده دی زان لردا ومن دول چه سوک بیلار شو فا انما یدل علیا یقینا وبال ده بیلار تو پا ده بانده ده وما انتا علیم نیتا پا دی بانده بی وکیل بی اپیز کارساز پینزم اخری دلیل اللہ یتوفى الانفس حین موتها اللہ قبض کئی وفات کئی الانفس نفسنا حین موتیا په وخت د مرګ داغه کې روحونه قبض کوي په وخت د مرګ داغه ولتی هغه لم تمت جن دي مړ شوی په منامه په خوب داغه کې خوب کې ته روح قبض کی او یمسک التی ځان سره وساتی هغه روحونه قزاله الموت چې فیصله په د مرګ حقيقي شوی دا و یرسل الاخرى راولی کی دا نور علاج علم مسمانه مقرر دا سړی ودشي نو روح تلاړ شي چې خدای چا باندې مر فیصله کړی ودی او بس هم دشي ود پات شي روح یې تل ایثار او چې چا باندې خدای فیصله داسې نه کړی راویلی کی روح ورته راولی دیو جنا خازن وای چې د انسان د پاره یو نفس دی او یو روح دی د خوب په وخت کې نفس وزي خو روح باقی اولی رضی الله عنه وای روح وزي عند النوم او د روح شعاع پاتې کېږي هغه شعاع په جسد په دې باندې دې شعاع د برکت د خوبونه ګوري چې کله د خوب نراویخ شي نو روح جسد ته په منډه باندې راشي او شعاع سره یو ځای شي اوس په پوښتنه روح خو د منګه چې خوبونه ګورو کنه لرزه به خوب کې ګوري لرزه مستغروت للی دی کنه شعاع پاتې دي تاسو په دې پوښتنه شعاع دي پاتې ان فی ذلک یقینا پدې کار کې لایت نقد قدرت یا قوم لرا تفکرون چې سوچ کوي امت تخذوا دین ولدی من دون الله ما سوا د الله لا شفاع سپارشان قل ورتو آیا ولو کانوا لا یملکون شیئا اگر کو دوی اختیار نه دی شي ولا عقلون او نه پويږي قل ورتو لله شفاعت الله لرا سپارش دے جميعا ټول اختیار د سپارش د الله سره چاله ور کوي چاله نه ور کوي له ملک السماوات دلر اختیار د اسمانونو دی ول ارض د زمکو ثم الی بیا بد الله لرا ترجعون تاسو واپس کیږي و اذا ذکر الله وحده چکل الله یا چی आवाज اسم عزت قلوب الذین قبش یو نفرت کی زړه دای کسانو چې ایمان نه لري بل اخرت په اخرت طبيعت خراب شي چې یو خدای یاد
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ چکل یاد شیا کسان من دونی چی ما سوا دا اللہ ندی بوتان اذا هم یستبشرون پس ناسا پا دوی او بل تزیری ورکی او زمون خدایان یاد تاسو بده پوش قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادة دا ډېر بهترین آیت دی سید المسیب وایي ما ته قرآن کې د دینه بغیر بل آیت نه دی یاد چې سړی ولولي او دعا وکړي او دعا قبوله شي دا آیت ولولي او دعا وکړي نو دعا یې ډېره ښه قبلېږي قل وایه اللهم ای خدایا فاطر السماوات والارض ای پیدا کوونکیه د اسمانو د ځمکو عالم الغیب والشهادة پویا په غیب او شهادت انت تحکمو ته فیصله کې بین عبادک په مابین د بندګانو ستا کې پیما په بار دا او خبرو کې کانو چې دوی دی پی پای کې اختلافون چې اختلاف کوي ولو ان للذین ظلموا کچریشی هغه کسان لرا چې ظلم کړي دي ما پلار دي اس چې زمکو کې دي جميعا ټول ومثله مثل الذي شی ورس معود غي سرا دنیا کې چې سدي دائم شي او د دې مثلم شي او لفت دو بی فدیه ورکی پا دے سرا من سوی العذاب دناکار عذابنا یوم القیامت دا قیامت فورز قبول بنش وبدالو من اللہ اخکار بشی دویتا من اللہ دا اللہ دا غضبنا ما غسلم یکون یحتسبون چی دوی بگمان نکاو من اللہ من سخط اللہ وبدالو اخکار بشی دویتا سیئات ما کسبو بد انجامون دا غسل چی دوی کسب کری وحاق بهم نازل بشی پا دی باندې ما سکانو چی دوی دی بی استازیون چی پاغی بان استیزا کئی چازابون دی ویزا مسل انسان درن چی کلورسیگی انسان تا تکلیف دا سلورم زجر دی دعانا را بلی منگا سم ایزا خواللہو چی بیا منگا ورکو دلرا نعمتا مہربانی من نازا منگ دا طرفا قال بیا وی انما اوتیتو ما تدا شیر اکرل چوے دی علا علمین پپویا زپویا یم په ځکه دا راکړل شوی دی دا خلک چې مالدار شي وای بس د مالدارۍ او پویا د نو هر سړی په کاروبار نه پوهېږي یو سړی په پوهه شي خدای ورکړي نو او دا نه وایي چې خدای راکړه وایي په پوهه یې راکړه وایي که نه وایي یادا دی انما اوتیتو ما ته راکړی شو دا علی علم من الله دا الله د طرفه الله پوی دی انی له اهلن چې د دې شي ز اهل ما کې استعداد شته تاسو کې نشته ځکه خدای نه درکای بل یا بلکې دا نعمت چې کوم خدای درکړې ده فتنه امتحان ده ولکن اکثرهم لیکن اکثر د دې لا علمون نه پویږي ان فتنه تون چې دا امتحان ده ورکړې مې امتحان ده او نه ورکړې مې امتحان ده خدای شان ده قد قال الذين بتقي سر داس خبرې کړي قد قال دا کلمه ویلی واغی کسانو من قبلهم چوڑان دے دوینو قارون دا ویلیو کن انما اوتیتو علی علمن فما اغنانهم پس دا پنکد دینا ما سکانو یکسبون چی دوی سکسب کریو فاصابهم سیئات ما کسبو پسور سید دیتا بد انجامنا داو چی دوی سکسب کریو ها کسان چې ظلم کړي منا ولایت دې کساننا سيصيبهم زرد چوبر سیدیتا سیئات ما کسبو بدن جامنا داو چې کوم دوی کسب کړي وما هم ندی دوی بموجزین عاجز کون کی الله لرا دلیل عقلی شپغم اولم یعلم یا دوی نه پويږي ان الله چې یقینا الله یبسط الرزق رزق پراخی لمنا چاہتے شاو چخو خیشی و یقدرو تنگئی ان فی ذالک یقیناً پدیکار کے لآیت خامخان نخید قدرت دیا قوم لرا یومنون چی ایمان لری قلوا یا عبادی اللذین زماغو بندگانو اسرفو علان پسیم چی زیادے کڑے پزانونو پا گناہ سرا ورتاو آیا لا تقنتو من امید کے گئی من رحمت اللہ دا اللہ دا مہربانینا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ بخی گناہنا جميعا ٹولا
انه یقینا د الله والغفور بخون کې د رحیم و مهربان خدای ټول ګناونه بخي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما دا نه د خوخه چې زما د دنیا او ما پیها د دیات په مقابله کې شي د څه خسته آیت دی ګناهګار ته وي منه امید کېږي الله ټول ګناهونه بخي شرکم بخي په توبه توبه او با سره شرک نه مشرکان توبه وست خدای بخلی کني دی بخي وانيبوا الى ربكم رجوع کوي رب تاسو ته واسلموا له غاړه کې د دلرا من قبل ان ياتيكم العذاب مخک د دینا چراسي تاسو ته عذاب ثم لا تنصرون بیا بستا سو مدد نکیږي واتبعوا تابعداریو کوي احسن ما انزل اليكم د خسته هغه خبرو چې نازل شوی دي تاسو ته من ربکم تاسو د رب د طرفا من قبل ان یاتیکم العذاب مخک د دینا چې تاسو ته شي عذاب بغتتن ناصافا وانتم لا تشعرون او تاسو نه پوهیږئ ان تقول نفس دې د پاره چې ونه وای هیڅ یو نفس یا حسرت ای افسوس دے ما تعالی ما پس پرتو چې ما کمې کړه دې پی جنب الله پی طاعت الله د الله پتات کی جم طاعت یا پی جنب الله پی حق الله سید ابن جبیر دا سمانا کړ وان كنت لمن الساخرين ويقينا زوما واني كنت یقینا زوما لمن الساخرین لمن المستهزئین د استهزاء کوونکو نا او تقول یاون وای لو ان الله دانی کا الله ما ته هدایت را کړې وې لکنت زبوه من المتقین د پرهیزګارنا دا سباونه وای نو خدای وای ځکه مې هدایت ورولې کا او تقول این تر العذاب او یاون وای یو نفس شکل عذاب وګوري لو ان لی کرتن کزما د پاره دوکي دوباره تکشیف اكون زبشم من المحسنین د نیکی کون کنا بلا نددا سے قد جات کا یاتی تا تراغلی روایت نظما فکذبت بیاتا دروغ نسبتن کړو دیتا واستكبر تا تکبر دې کړو وکنت توی من الکافرین د کفر کون کنا ويوم القيامت یو د قیامت ورځ تر الذین تبو ګوریا کسان کذبوا علی الله چې دروغ نسبتونه کړی دی الله تا وجوه مسودا مخنا دا غیبت تکتوری الیس فی جهنم نشتا په جهنم کې مسون زید او سیدو للمتکبرین د پارا د کبر کونکو وینجی الله الذین نجات بور کې الله کسان ته اتقوا چې خدای نویری دری دی یا اتقوا ځانونه ساتلی دی ان شرک د شرک نه بمفازت مانا بفلایم په کامیابی د دوی سره لا یمسهم سوء نبرسیږي دوی ته تکلیف ولا هم يحزنون او نه بدوی غمجنی الله خالق کل شیء الله پیدا کون کې د هر چیز دی او هو د الله تعالی علی کل شیء وکیل پر چیز کار ساز دی له مقالید السماوات والارض الله درا چابیان د اسمان او د زمکو دی او ها کسان چې کفر کړي بیا الله د الله پایاتونو اولائک دا کسان هم الخاسرون هم دوی تاوانیان دي قل ورته وایا بغیر الله یا ما سوا د الله نه تأمرونی تاسو ما تامر کوي یا بدو چې عبادت کوم ایو الجاهلون ای جاهلانو دا راته چې خدای نه بغیر د بل چا عبادت وک ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك تقي سرتا ته حکم وحي شوی دتا تا او هغه کسان ته من قبلك چستان وړاندې دي لئن شرک دا کچره ته شرکو کې له بطن عمل خامخا برباد شي عملون استاس ولتكونن تبشي من الخاسرين د تاوانیاننا دلته اعتراض دی دا کلام څنګه صحیح دی سره د دینه چې الله پوهه دی چې د رسول شرک نه کوي او عملونه بربادي گیم نه او ته ویلې نشرکت له بتون عملو ان خود امور مشکوکه او د پاره ده کړه په پوښتنه جواب دا ده لئن اشرکت دا مقدم ده له بتون عملو کدا تعالیش او دا مقدم او تعالی نه چې کوم قضیه جوړه هغه ته قضیه شرطیه وای
او قضیه شرطیه چې وجود د طرفینو صدق د طرفینو ضروری نه وي پوه نه شئ په خپله قضیه خو صادقه ده خو طرفین صادق نه دي پوه نه شئ تاسو که تا چاته شرک وکړو دام صادقه نه ده شرک نه کېږي نبي نه کوي او احباط د عمل د نبي نه هم نه راځي دا دوه خو یقیني دي خو نور نفس قضیه صادقه ده که شرک دی وکړو عمل به دی برباد د دې مثال درته زه تاسو ته ساده وښیم ساده مثال دا دی لو کانت الخمسة زوجا لکانت منقسمة بمتساویین که پنځه زوج وی نو منقسم په متساویانو به وی پې پوه نه شئ دا دواړه طرفونه کاذب دي که نه که خمسه زوج وی دا صادق دی که کاذب او منقسم به متساویانو ته پنځه منقسم خو متساویانو ته نه دي یو طرف ته دوه دي بل طرف دام کاذب ده او د دې نه چې کومه قضیه جوړه شوې ده لو کانت الخمسة زوجا لکانت منقسمة الى متساویین دا خو صحیح ده که نه نفس قضیه صحیح ده او طرفین صادق نه دي کاذب دي دلته هم دغه شان چل دی طرفین خو ټیک نه دي واقعي نه دي لئن اشرکت او نفس قضیه خو ټیک ده که تاسې په دې پوه شئ نو دلته قیاس هم استثنایی رفی دی استثناء د نقیض د تعلیل نتیجه نقیض د مقدم دی لئن اشرکت لیحبطن عملک لیکن ستا عمل نه دی برباد ځکه تا نه شرک نه دی متصور ولتکونن من الخاسرین دا عتب دی په تعالی باندې که تا شرک وکړو لتکونن من الخاسرین لیکن ته د خاسرینو نه نه یې ځکه شرک درنه نه دی متصور لو کانت الخمسة زوجا لکانت منقسمة بمتساویین لیکن منقسم به متساویین نه دي استثناء د نقیض د تعالی نه وکړه نتیجه نقیض د مقدم شو چې خمسه زوج هم نه دي اوس په پوه شئ تفاسیر خزان خلاص کړي اسانه خبره کړې ده لئن اشرکت بالفرض والتقدیر لیحبطن عملک کچره تا شرک کو بالفرض والتقدیر نو ستا عمل به برباد شي او تبشی د خاسرینو نه په فرض او تقدیر سره بل الله پابود بلکې د الله عبادت کوا وکن شمن الشاکرین د شکر کوونکو نه وما قدر الله دی تعظیم نه کړي د الله تعالی حق قدری په حق تعظیم د الله سره والارض جميعا مکټولا قبضته د الله په قبضه کې د قیامت پر ورځ والسماوات اسماننا مطویاتن داو بن غاړلې شي بیمینی په یمین د الله تعالی سبحانه پاکی دا اللہ لرا و تعالی اوچت اما دا سنا یشرکون چې خدای سره شریک پیدا کړی دي ونفخ فی الصور فغبول شي پشپېلای کی فسایق بهوش بشیا سچ اسمانن کی دا غس چې پزمکو کی دي الا من شاء الله مگر چې د الله خو خدا ابن بهوش کیږي اسوک دي الشهدا دي ثم نفخ فيه اخرى بیا بکو علیسی پدې کې بلش پیلای فیضام قیام فزغیبا ولاړی انظرون ګوري بیا بلتا واشرقت الارض روخان بچزمکا بنور ربیا په نور د رب دې ووزع الكتاب کې بخود لیسی کتاب عمل نامه وجیه بالنبینا را بوستل سی پیغمبران و شهدا او گواهان حفظ ملائکی وقضی بینهم فیصله بوشي د دې په منځ کې بالحق په انصاف سره وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نه کیږي ووفیت پورا باور کړی شي کلو نفس هر نفس تاما اس عملت چې د کړي دی او عالم الله خپويږي بما پس یفعلون چې دوی کوي وسیق الذین روان پکړی چې کسان کفرو چې کفر کړي لا جهنم تا زمرا ډلې ډلې دا د زانیانو ډله ده دا د شرابیانو ډله ده دا د غلو ډله ده دا د رشوت خورو ډله ده حتی تر دې پورې اذا جاءوا چې راشي د دوزخ ته فتحت ابوابها کلو بکړی شي ورته دروازې د دې دا به وي وقال لهم خزنتها او به وایي دوی ته خازنین نگرانان د دوزخ
علم یاتکم رسول منکم یا نور اغلی تاسو ته پیغمبران ستاسو د جنسنا یتلونا چلولولی وی علیکم پتاسی آیات ربکم آیاتنا درب ستاسو وینذرونکم تاسو ویرولی وی لقاء یومکم آزاد مخامخ کې دلو د ورځ ستاسو دینا قال دی بوئی بلا ولنا راغلیو منگتا ولیکن حقت کلمت العذاب لیکن ثابت شوی دا وینا دا عذاب الکافرین پا کافرانو قیلو بویلشی ادخلو داخل سے ابواب جہنم دروازو دا جہنم تا خالدین پی ہمیشہ بئی پدے کی وبئس مثوى المتکبرین دیر بد زید و سیدلو دا متکبرینو دے وسیق الذین روان بشیا کسان اتقوا ربهم چویری دلی دی درب د دینا ال الجنت جنت تا زمرا ډلې ډلې حتی اذا جاءوا تر دې پوری چراشی جهنم جنت تا وفوتیت ابوابها پدا حال کې چې مخ کې نه بکولو شوی دروازې د دې وقال لهم خزنتها وایبد تخازنین او نگرانان د جنت سلام علیکم سلام دی پتا سو تبتم خوشحال اوسئ فتخلوا داخل سے دیتا خالدین ہمیشہ اللہ دے منگو تاسو جنتیان نو گرځي دلته ګورئ هلته فتحت ویلې دلته و فتحت ویلې دا ولې ایراب القرآن والا وی دا واوی سمانیه ده دا واوی سمانیه ځکه د جنت اته دروازې دا ځان نه خبرې دي واوی سمانیه دا پکې بل شی دی دا نشته واوی سمانیه په کوم ځای کې راغی دا تاسو چېرته کتابونو کې اورېدلي واوی سمانیه دا اته دروازې دي نو ځکه دلته واو ذکر دا ټیک خبره نه ده صحیح خبره دا ده دلته دا وفتحت دا حال دی دا واو حالیه دی او التا دا فتحت جو دا جزا و دا جاؤ لگ متوجه شئی ساده دا تین تفاسیر لیکلی دی آغا تاسی تی خلاصه نسی را غنڈولی اگدشی وی دی پکی حتی ازا جاؤا تردی چی دی براشی دوزختانو دا شرط شو فتحت ابوابها دروازې به ورته کولاو شي نو اول بسئ مجی بیا بسئ دروازې ځکه چې جزا مرتبه وي په سات نو چې دوی ورشي ولاړ به یې دروازه به ورته بیا کولاو شي او میلمه چې دی راغوښتی هغه چې راځي چې څنګه رانږدې شي نو دروازه ورته کولاوي د مخکې نه تاسو خیال کړئ میلمه تر خلک مخکې نه دروازه کولاوئ او چاله سزا ورکې هغه دروازه نه کولاوي دروازې سره ودرولې مونږه طالبان ودرو چې نا وخت راشي دروازه ته بند کړو تاسو په دې پوهې گیټ ته بند نو گیټ به بند دي د جهنم او دوی چې ورسي به د بډې ذلت کولاوي والته واو ذکر ځکه نه کا چې فتح د مجیئت نه روسته ده ځکه مرتبه ده پاغي باندې کنه یعنی واقع ده بعد الشر او دلته دا وفتحت جزا نه ده اذا جاءوا د پاره بلکہ دا وہ حالیہ دے حتی اذا جاؤا تردی چی دوی راشی دیتا دے جنت تا وفتحت ابوابها پدا سے حال کی چمخ کی نبکولا شوی دروازے ندلتا وہ پکار دے کنا لیکن وہ حالیہ دے کنا فتح بمخ کی راغلی ذکر ذوالحال دا خو متصفی پا حال باندے کلا مخ کی دا نسبت دا پہلنا جانی زیدن راکبا زید راغ ما ته په داسې حال کې چې په خر سور دی نو دې معلومیږي چې د مجیئت نه مخکې به دی سور شوی کړه که د مجیئت سره سور شو تاسې په دې پوه شئ حال به ثابت ذوالحال ته مخکې د نسبت د پیل نه تاسې په دې پوه شئ نو دلته به دا فتح مخکې د مجیئت نه راغلي فتح به نو ذکر دلته واو مناسب ولته واو ذکر نشته په دې جواب باندې تاسو پوه شئ وقالو دوی بوئی الحمدللہ صفتنا د اولوہیت ثابت دی اللہ لرا الذي اغزاد صدقنا چې رښتیا کړه موږ سره واده د واورثنا الارض په میراث کې راکړه نه موږ ته ځمکه د جنت نتبوأ موږ به اوسېږو من الجنت په جنت کې ایسو نشا کوم ځای چې زمونږ خوښوي
فنعم اجر العاملین څخه بدله دا د عمل کوونکو. وترى الملائکه تبو ګورې ملائکې حافین من حول العرش تاوینی کی با چاپیر د عرش نه یسبحون بحمد ربهم تسبیح به وی په حمد رب د دوی. وقضی بینهم فیصله به وشي د دې په منځ کې بالحق پاک سره. دې پر پوښتنه وقضی بینهم فیصله به وشي د دې په منځ کې بالحق. وقیل وبویل شي الحمدلله رب العالمین صفات د اولویت ثابت یا الله لرا چې رب د مخلوقات دی. دا ضبطا سے اعتراض وارد شي دا و فتحت دا جزا د اذا نشنه د اذا جواب سش اذا جواب خود دلته فتحت سے دلته سش ذا محشری جواب کړه دلته جواب حذف ده. حتی اذا جاءوا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدون اطمئنوا لذلك. مبارک وای سویدو حذف ده. سورۃ المؤمن مکی سورت تے تلاوت اعتبار سرا سلو اختم سورت تے نزول اعتبار سرا شپیتم سورت دے سورہ زمر نرست نازل شوے. ربط دی سورت مکی سورت سرا مکی سورت کی بیان د دوو ډلو جنتیان او دوزخیان. دی صورت کې بیان د هغه مسلې ده چې باغی باندې مؤمن د جنت مستحق ګرځي. به مخکې صورت کې وفعبد الله د خدای عبادت وکړه. دلته د عبادت جزء مخصوص ذکر کوي فدع الله چې بلنه ده خدای را بل په مشکلاتو کې. دریم دار مخکې صورت ابتدا کې هم د قرآن ذکر. دی صورت ابتدا کې هم د قرآن ذکر. دعوت صورت فدع الله مخلصین له الدین خدای را بلا اخلاص کو ان کے شاء اللہ ذرا په دعا کې بلنه کې. موضوع د صورت بیان طریق المخالفین لدعوت القرآن. خلاصه د صورت حوامیمی سبا لباب د قرآن دے. لکه خازن چې د ابن عباس قول ذکر کړي لکل شیء لبابن هر چیز د پاره خلاصي ولباب القرآن الحوامیم السبع وغه صورتونه چای کې حامیم راغله دي او مبدا د حوامیم سورۃ المؤمن دي. خلاصه د سورۃ المؤمن نه په د شرک په دعا ده فدع الله مخلصین له الدین. بیا دویم آیت کې داری چې قرآن الہی فرمان دے. دریم کې دعوت فرمان چې لا الہ الا هو. څلورم کې د دې نه فرمان د نه منونکو کافران دي. پنځم کې وضاحت د نه منونکو د فرمان الہی او داوی انجام. وم کې حال د منونکو د قرآن. لسم کې لمقت الله اکبر او چې څوک د قرآن نه منینو د الله د گرفت نه نشي بچ کېده. بسم الله الملك العظم الذي يؤتي کلن عن عبادی ما یستحقو. لوی بادشاہ د چار بنده تور کوي چې د سمستحق دي. الرحمن الذي عمهم برحمته في الدنيا بالخلق والرزق والبيان الذي لا خفا معه. الرحیم الذي يخص برحمته من يشاء من عبادی. خاص نعمتونه خاص بندگان لور کوي. حامیم الله خپویږي په معنا ده. یا ها کی اشاره ده الحث علی الخيرات پنه کو کارونو تیزی ور کول. میم کی اشاره ده المنع عن السیئات خلق منع کول د بندي عنایت زمنه تنزيل الكتاب. دا ټول خبره حصل الخيرات منع د سیئاتنا د قرآن کې دا به معناش. دا تنزيل الكتاب یا پایل د تزمنو د پارش
یا ہا کی اشارت دے حولیے تا، میم کی اشارت دے مزینے تا. قرآن دے زینت شے دے، مزینہ خیستہ گانا دا. نازل دل دے کتاب دا اللہ دا طرف دی چی غلبے والا دے و پویا دے. غافر الذنب بخون کے دے گناہ دے، وقابل التوبے قبل ان کے دے توبے دے، و شدید العقاب سخت عذاب والا دے. زد تولی خاوند پراخی و غنا دے. دعوت صورت لا الہ الا ہو، نشت بالمعبود موجود مگر یو اللہ دے. الیہ دی اللہ لرا المسیر ورتلل دی. ما یجادل فی آیات اللہ، جگڑن کئی پایاتنو دا اللہ کی. الا الذین مگر کسان کفروا چو کفر کڑے. فلا یغرر کا دوک دین کیتا تقلبم چرلے دل داغی پل بلاد پخارنو کی. کذبت قبلهم دروغ نسبتن کڑی اوڑاندے د دوینا قوم د نوح علیہ السلام والاحزاب من بعدهم او ڈلو د دوینا رستا. وحمد کل امت برسولهم قص کڑے وار امت پخپل پیغمبر باندے. لیا خضوه چیونی سی دل را پخپل گرفت کی راولی او وی وجنی. وجادلو بالباطل جگڑے کڑے ور سره په باطلا. لیدهدو به الحق د دې د پارا چې باطل کې پدې باندې حق. فاخستم پس نیولی ومنگا غیلرا پکی پکانا عقاب سرنگ و عذاب زما. وکذالک هم دقشان حقت کلمت ربکا ثابت دا وینا دربستال اللذین پای کسانو کپرو چه کفر کڑے. انہم یقینن دی اصحاب النار مرگری دور دی. اللذین حقا یحملون العرشا چباری عرش حقا ملیکی. ومن حقا ملیکی حولو چچاپیر دارش ندی کروبین ورتوی سعدات الملیکی دا ملیکو سردارانی. یسبیون بحمد ربهم وی تسبیح وی پسنا در رب دوی سرا. ویؤمنون بیو تصدیق کئی پدیو بخن غواړي للذین آمنوا د مؤمنانو د پارا. او وی ویقولون ربنا وسعت كل شيء پراخ کړه تا هر چیز د پارا مهرباني او پویا. فاغفر للذین تابوا بخناو کیا کسان ته چې توبه وباسي. واتبعوا سبیلک تابعداری کئی دلارستا. وقیهم وسات او عذاب الجحیم دا عذاب د دوزخنا. ربنا رب زمونگا ادخلهم داخل کیا غی جنات جنتون تا ہمیشوالی تا. اللتی اغا واتهم چتا داغی سر وعدہ کری. ومن اغا صلح چنیکان دی من آبائن دا پلارانو داغینا وزواجیم دی بیبیانو داغینا وزوریات مود بچو داغینا. انکا انت العزیز و یقین انت الغلب والا الحکیم و دا حکمتنو والا. وقیم السیعات وساتی دوی دا تکلیفوننا گناہوننا یا دا بدو انجاموننا. ومن تقی سیعا سوک چتا وساتی دا بدو انجاموننا یوم ازن پا دیورس. وقد رحمتو تا رحمو کفاغا. وذارک اول فوز العظیم و دا لویا کامیابی دا. ان الذين يخننا کسان کفرو چې کفر کړه ینادونا دوی د باواز وکړي د قیامت پرز. لمقت الله خامخا غصد الله پتا سو ډیر لویا د ام مقتکم انفسکم د غصې تاسو نه پزانون تاسو. استو داو نه ال ایمان چې کله برابر کې دل ایمان ته پتک پرون کو پر بم کو غصه بشوي داغي غصې نن د خدای غصه ډیر ده. قالو دی بوئی ربنا زمونگ ربا امت نسنتینی تا مونگ مڑکڑی و دو کرتا. دو کر یو مرگدار چه نطفه وا و بیا دی پیدا کر. تاسو پا دی پوئی چه دی مرغی دا خیر دی مرغی پا کیو علوی نیست. امت نسنتینی دویم اماتت داره چې دنیا کې با وقت تیر کې و بیا با وپاچ. وحییت نسنتینی جوندی کړي تا منګت بکرتا یو ځل بیروح نطفه وا بدن کې روح دی پکې واچ دین چې بیا مړ شنو دوباره قیامت پر را پیدا کی. فاعترفنا بالذنوب مونږه اعتراف کوو په ګناهونو زمونږه په حل الی خروجن آیا شتره وتلو تا من سبیل سلارا چې مونږ د دوزخ نه وځو. ذالکم دا بیان نو ازاد وی الله چې کله په بلل کې دا الله وحده یوازې. کفرتم تاسو به کفر کو پاغه
وَإِن يُشْرَكْ نور خلق باور سره شریکان گنل کېدل به د سراتو منون تاسو به یقین کو بیا به خوشاله وای. فالحکم لله العلی الکبیر فیصله نن الله دردا چوچت دے شانن الکبیر لوی دے سلطانن والذی الله غزاد دے یریکم چ خیت است آیاتین خید قدرت وینزل لکم نازلی پتا سود اسمان نا رزقا رزق وما يتذكر الا من ينيب نصیحت ناخلی مگر سوک یونیب چخدے ترجو کئی فدع اللہ روب علی اللہ اخلاص کا ان کی سید اللہ لرا دینا پتات کی ولو کری الکافرون اگر کبدی گنی کافران رفیع درجات دوچت درجو والا دے ذل عرش خاوند عرش دے یلقی الروحا نازلی روح من امره بی امره دا اللہ پا حکم روح نا مراد وحی دا وحی نازلی گی دا دا پا امر علا من پا چاہے شاو چه خوخیسی من عبدی دا بندگانو ددنا لینزرا دی دا پارا چه خلق وی رئی یوم الطلاق دا قیامت دا ورزینا قیامت ورزینا یوم الطلاق وی طلاقی ملاقات یو بل سر مقامق کی دل یومهم دا سے ورز دا چدیبا باریزون اخکاری لا یقبال اللہ پٹ بنی پا اللہ باندے منوم دا دینا سے نیچ شے لمن الملک اليوم چاد پارا بادشاہی دا ننرز سوک بم جواب ورنکی اللہ باوئی للہ اللہ لردا الواحدی چیو دے القہار دا غصے والا اليوم ننرز تجزا بدل باور کول کیگی کل نفس ہر نفستا بما آسا کسبت چی دکڑی لا ظلم اليوم نشت ظلم ننرز ان اللہ قنن اللہ سریع الحساب جلد حساب کے ان کہہ دیں وانذرهم ویرودوی یوم الازفا داغی نزدی ورزینا الازفا مانا القریبہ قیامت رزیادہ اسے کہ نزدی دا کنا ازفت الازفا از القلوبو چزلون بالد الحناجر مریو ترا رسیدلی دویرنا کازمین ڈک بی دویرنا مال الظالمین نبی ظالمان را من حمیم حس مرگر والا شپین سپارشی و توان چراغ تابید اغا پسی سڑے شاہ تلارس ذکر سپارشی مخ کی سڑے اور پسی کا یعلم اللہ پوئیگی خائنت العیون پا خیانت دسترگو سترگو کے پٹ پٹ خلقو لگو رہی پردوی زنانو دلتا اضافت دے صفت دے موصوب تا تقدیر عبارت داسی نے یعلمو اللہ پوئیگی العیون الخائنہ پا استرگو چی خیانت کون کی دی وما پا تخفی صدور چی سینوں کی سپڑتی پائی خدای پوئیگی واللہ یخزی اللہ پیسل کئی بالحقی پا انصاب سرا ہا کسان چی دی راب علی من دونی ما سوا دا اللہ نا لا یخزون آغا پیسل نکئی بشین پوئیچی ان اللہ قنن اللہ والسمیع اوریدن کے دے البصیر لدن کے اولم یسیرو آیا دوی نگرزی پلار دے پزمکا کی وینظرو چو گوری کئی پکانا سرنگو عاقبت اللذین انجام دائے کسانو کانو چو من قبل مخید دینا کانو ہم دوی اشد دیر سخ منم داغینا قوتاً پتاقت کے واسعارن پلار دے پا نخود ازمکی کی یعنی آبادیانو کم دا دوی نمضبوطو فخذهم اللہ پسونی والاللہ تعالی بزنوبیم پا گناہونو داغوئی وما کان لهم نو دیتا من اللہ دا اللہ نامی واقصوک بچ کون کے ذالک دا پا دے وجہ بیاننہم کانت تاتیم راتلل بدویتا رسولهم پیغمبران دی بالبینات موجزو سرا فکپرو اغوی بکفرو کو فخذهم اللہ پسو بنی والاللہ تعالی انہو قویون یقیناً دا اللہ قوی دے شدید العقاب سخت عذاب ورکولو والا لقد ارسلنا پتاقی سرا منگ لے گلے دے موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا موجزو زمنگ سرا و سلطان مبین و دلیل کارس دلیل کارن امسا مراد یا ید بیزا او یا تورات مراد الہ فرعون تو حامان تا چدا وزیر و قارون تا فقالو دیو علی ساہرن دروغ جن دے ساہر دے کذاب دروغ جن فلما جاہم بالحق یرکلچ موسیٰ علیہ السلام راغ دویتا پا حق سرا اند ربنا اندنا زمان دا طرفا قالو دیو علی اختلو وجنائی
ابنا الذین زامن دای کسانو آمنو چې ایمان راوړی ما وده د سره واستحیوا ژوندی پرېږدی نساءهم لوریانې د دوی وما کید الکافرین نه دی تدبیر د کافرانو الا فی ضلال مگر په بېلارې توب کې. نو در پیغمبر دا وکړه بنی اسرائیل په بچوي بیا شروع وکړه. وقال فرعون ویلی ضرونی ما پرېږدی اقتل موسی چې ووجنم موسی ولیدعو ربه دی رب راوغواړي چې رب یې رانه بچ کي. انی اخافو ځکه زه ویرېږم ان یبدل دینکم چې بدلوي تاسو ته دینا یو او ان یظهر فی الارض الفساد او بله دا ده چې دی ښکاره کوي په ځمکه کې فساد. وایي د موسی مقابلې ته خلک را پاسئ نو خلک چې را پاسئ خو یو جذبه به ورکې که نه. جذبې دوه طریقې دي، یو دا دی چې دین خرابوي، دویم دا دی چې ژوند خرابوي. خلکو له به دا وایي خلک خو ډېر قمقل دي، تاسې په دې پوه شئ خلک خو ډېر قمقل دي زر را پاڅېږي. نو یو خو ان یبدل دینکم دین ته ډېر نقصان دی را پاسېلی. دویم دا دی وان یظهر فی الارض الفساد ژوند هم خرابېږي. ګورئ تاسې په دې پوه شئ. نو دا دوه خبرې چې څوک وکړي نو بیا عوام ټینګېږي، بیا ټول را پاسېږي. بیا چې وایي رښتیا راځي نو دروغ کلي وران کړي. سړی د بیا چغې وایي چې نه زه ډېر ښه سړی یم دین نه خرابوم او فساد هم نه کوم، ما خو خبرې کړي دي. بیا یې څوک مني؟ مخکې نه به خلکو ختم کړی. وقال موسی علیہ السلام ویلی انی اوست بربی و ربکم زه پناه نیسم پر رب زما او پر رب ستاسو من کل متکبرن دار تکبر کوونکي نه لا یؤمنو چې ایمان نه لري بیوم الحساب په ورځ د حساب. وقال رجل مؤمن ویلی یو مؤمن سړی من آل فرعون چې د فرعون د قوم نه یکتم ایمان او ایمان یې پټاو. اتقتلون رجلا آیا تاسو وجنه داسې سړی ان یقول چې وایي ربي الله زما رب الله دی. څه ګناه ده په دې ګناه وجنه چې وایي ربي الله. وقد جاءکم بالبینات او تاسو ته راتګ کړی دی په معجزاتو سره من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه. د خدای وجلو نه دی. وان یکو کاذبن کچره دی دروغ ویونکی پالی کذبون په د باندې وبال د دروغ د دی. وان یکو صادقن کچره رښتیا ویونکی یصبکم بعض الذی یعدکم تاسو ته به ورسیږي بعضې هغه سزاګانې چې دی در سره وعده کوي. که دروغ وایي خو دروغ ګناه خپله ده، او که رښتیا وایي او درته وایي داسې عذابونه به راځي نو څه نازغ به راشي نو غرق بچئ. ان الله یقینا الله لا یهدي هدایت نه کوي من هغه چا ته و مسرفون چې هغه اسراف کوونکی او کذاب دروغجني. دې ته ادخال الهي وایي خدای خبره. یا قوم یا زما قوم لکم الملک دا ناصح وایي ستاسو دپاره بادشاهي ده الیوم نن ورځ زائرین فی الارض عالین فی الارض په ځمکه کې په خلکو اوچت یئ. ومن ینصرنا څوک به زموږ مدد کوي من باس الله د خدای د عذاب نه ان جاءنا که موږ ته راشي. قال فرعون ویلی ما اریکم الا ما ارى تاسو ته نه وینم مګر هغه څه چې زه ځان دپاره وینم. وما اهدیکم زه تاسو نه برابروم الا سبیل الرشاد مګر لارې د هدایت ته سمه لار درته ښیم. وقال الذي ویلی هغه سړي آمنه چې ایمان راوړی یا قوم یا زما قومه انی اخافو زه ویرېږم علیکم په تاسو مثل یوم العذاب په شان د ورځې دا ډلو ډلې څوک وي هغوی باندې عذابونه راغلي وو. مثل داب قوم نوح په شان د حال د قوم د نوح علیه السلام او د عادیانو او د سمودیانو او هغه کسان من بعدهم چې د دوی نه وروسته حق چل به تاسو سره موشي بیا به څه کوئ. وما الله نه دی الله یریدو چې غواړي ظلما ظلم للعباد په بندګانو خو ستاسو د بدو اعمالو د وجې نه به دا کار دي. ویا قوم یا زما قومه انی اخاف علیکم زه ویرېږم په تاسو یوم التناد
قیامت د ورځې نه، قیامت ورځ د تناد و یوم التناد، او ورځ د چغو تناد ندا، یو بل ته به آوازونه کوي را مدد شي. یوم تولون چې تاسو به ګرځئ مدبرین شا کوونکي، ما لکم نبوي تاسو ته من الله د الله نه من عاصم هیڅ بچ کوونکی، ومن یضلل الله سوک چې الله یې بېلارې کړي په ما له پس نه به وایي ته من څوک ښودونکی. ولقد جاءکم یوسف بتحقیق سره تاسو ته راغلی و یوسف علیه السلام من قبل مخکې بالبینات معجزو سره، فما زلتم پس تاسو همیشه وئ فی شکن په شک کې مما د هغه څه نه جاءکم بي چې تاسو ته راتګ کړی و په هغې باندې، حتی اذا هلک تر دې پورې چې یوسف علیه السلام وفات شو، قلتم تاسو ویلې لن یبعث الله هرګز نه الله نه رالیږي من بعدي د ده نه وروسته رسوله پیغمبر، کذلک هم دقه شان یضل الله بېلارې کوي الله تعالی من هغه څوک و مسرفون چې هغه اسراف کوونکی دی په شرک کې، مرتاب شک کوونکی دی په دین کې، الذین کسان یجادلون فی آیات الله چې جګړې کوي په باره د دین د الله کې، د الله دین کې جګړې کوي، بغیر سلطان بغیر د دلیل نه، هیڅ دلیل ورسره نشته او جګړې را شروع کړي. اتاهم چراغلی دوی تا کبر مقتن ډیر لوی دا غوسه عند الله د الله پنیز و عند الذین دای کسانو پنیز امنو چې ایمان راوړی، کذالک یتبع الله دارنګي مهلک ی الله تعالی علی کل قلب متکبر جبار، په هر زړه د تکبر کوونکی او بدمعاش جبار زورور. وقال فرعون وای و فرعون ویل فرعون یا حمان یا مانا ابنی لی سر حما ته بنگله جوړه کا لالی دې د پاره بلوغ الاسباب چې زور سیګم لارو تا اسباب السماوات لار د اسمانونو تا فتلع الی موسی چې ورخکار کېګم اخده د موسی تا و انی لازنو ز ګمان کوم په د باندې کاذبا چې دې دروغ وای چې خدای مې بر ده خدای مې رب ده. وکذالک زوین امدارنګه خسته شوی دی و فرعون تاسو عملی بد عمل ددا وصد عن السبیل او اړول څو د حق لارنا وما کید فرعون نو تدبیر د فرعون الا فی تباب مگر په هلاکت کې، فرعون تدبیر د هلاکت تدبیر